منکم یوم التقى الجمعان پیات کی حزیمت بیانیگی اللہ مخی ویل دل ترستم اللہ ویل ولقد عفا اللہ مخی ما اللہ ویل ولقد عفا عنکم ما صحابو تو معافی کڑیوا دل تم اللہ ویل ولقد عفا اللہ یعنی پا صحابو باندی بلان او تعنوے صحابہ اکرامو تا اللہ معافی کڑی دا سنه چې د دې زمانه یو سړی را پاسي په ابوبکر او عمر داغه په اسلام خبره کوي چې دا مسلمانان نه دي یا د صحابه کرام مبارک چې د خلکو پسلونو کې داغه حیثیت کم کی هغه درجه ختم کی کله کله خلکو ير صحابه هم زمونږ استاد شان څه شو خلکو هغه نه بم ګناونه کېدل ګناهونه د شوی دي خو لیکن ولقد عفا الله ولقد عفا عنكم ولقد عفا الله رضی اللہ عنہم ورضوان ومن عقائد اہل سنت والجماعت دا عقائدو دا اہل سنت والجماعت نا تزکیہ دا صحابو بکے او دا واجب دا چې سړی تزکیہ دا صحابو کے صحابہ معصوم ندی محفوظ دی گناہونے کڑی دی خو لیکن اللہ ساتلی دی او انبیاء علیہم السلام دا معصوم دی سرت گناہ شوی ندا قبل النبوت و بعد النبوہ مخی د نبوت نم تی گناہ ندا شوی بعد النبوتم دا انبیاء علیہم السلام نا گناہ ندا شوی تمام صحابہ کرام چی راجم کی یعنی پیغمبرانو کی دادنا درجے والا پیغمبر اگی تندرسی ہوئی گئی تمام د دنیا اولیاء راجم کا تمام پیران مولیان را جمع کا د یو صحابی د کمزور ادنا صحابی درجه تا نرسیگی یا د دې زمانه ټول مولیان را جمع کا تابعین او تبع تابعین ته نرسیگی د هر یو خپل خپل درجه ده لیکن زنادقه چې دی او روافض دای لعن او تان کوي پوچا باندې په صحابه کرام باندې او ابو العلاء المودودی د کتاب دے خلافت و ملوکیت پاغے باندے پسپا 97 125 173 کے صحابہ اکرام باندے اغلان اوتان کڑے دے امام سیوطی رحمہ اللہ سے اعتراضات راجم کڑی دی اغد یو روافضو د شیعگانو د دغه خلکو په صحابه کرامو باندې اعتراضاتو هغه دراجمه کړی دي کله به ویل چې عائشہ رضی الله عنها زبان دراز ده یعنی لهجه ډېره سخت ده لهجه به سمنوا کله کله لیکلی دي چې معاویه د په خلافت کې ډېر زیاتې کړي دي ټیک ده کله کله یو ځای کې لیکلی دي چې عثمان رضی الله عنه په خمس د افریقا کې خیانت کړي دي نو دا د زمانه مولیان دي او یو حدیث پاک رازی نبی علیہ السلام وی اذا ظهرت البدعۃ او شتم اصحابی فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین کله چې په ملک بدعات رایج شول کله چې په ملک د صحابه کرام باندې خلکو لعن او طعن ویلو صحابه کرامو بیزتی کولا عالم لره فکار دي چې د خپل علم اظهار وکي که چېرته د خپل علم اظهار ونکي نو په دې سړي باندې د الله لعنت دی د ملائکو لعنت دی دغه مولا مبارک قرآن بیا وی کمثل الکلب کمثل الحمار زګر چې د الله بچا باندې لعنت شي د ملائکو چې بچا باندې لعنت شي د خلقو چې بچا باندې لعنت شي نو دغه نبیا یو سپه یو خرخنه ده نن دور کې وګورا صحابه اکرام د چانفات نشو علماء حق په خلق لګیا دي دا سه دور براشي چې د انبیاو ګستاخیان کړي دي خلکو خدا سے وویني چې برسر اقتدار برسر منبر خلق بلګیا وي د صحابه بیزتی وکي د انبیاو بیزتی وکي د صحابه اکرام او اقوال او افعال هغه ختمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بد خپل ذهن او د خپل عقل سره تلی یره جدا حدیث نه مانم ولې نه مانم یره د قران سره ټکراو راغله ده مونږ وایو د نن زمانه یو چنه رافاسیږي او د صحابي قول د پیغمبر
قول اغرت کې ولی دا دومره علماو چې دا د جرح او د تعدیل دا دومره محدثین نه پویدل او د سوارلسمې صدې سړی رالی هغه زه په حدیث پوهېږم سوارلسمې صدې سړی رالی او حدیث کته دی حدیث پورته دی صحابي داسې کار کړی دی ولې کړی دی ستا څه کار دی خو لیکن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مصداق یو مونږه نبی صلی الله علیه وسلم وی زینب بل ته چیرې دا په پاولنو باندې لعنت وی زنان زمانی مولیانو تو ګور کنه سوی امام بخاری پس پویدو امام مسلم پس پویدو صاحب عمر رضی الله عنه شل رکعات تراوی کوله دا خدای بدعت ده عثمان رضی الله عنه چې دا دویم اذان د جمعې کې دا خو بدعت ده نو موږ یو چې دا قران هم عثمان رضی الله عنه را جمع کړی دی نو چې عثمان رضی الله عنه اذان ته بدعت وي او دا قران چې ستامخه ته په کومه طریقه باندې پروت دی نو دا بدعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خدا سے مصحف نه دی پاتې شوی دا خو عثمان رضی الله عنه په خپل دور کې را جمع کړی دی دا د خلکو د ذهنونو کې د صحابه هغه قدر کمول والا خلک دي نو مې سور کړی یاره چې مونږ صرف قرآن منو مونږ صرف سمنو قرآن منو بل سنه منو حدیث رسول الله سبا سکے چې نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع په مقام باندې وی چې ما پتا سو کې دو سيزونه پرې غوستل یو کتاب د الله او بل سنت زما د ارچه کل حزب بما لديهم فرحون هر ډلې خپل خپل کار شروع کړي دي تبلیغی کا دین څه شي شپږ نمبر دي زما دین څه شي د قران درس کو بس ته پورا کار والے د نور الدین سره چې ير اسکار کوا سر خوځو جمعات کې او لا اله الا الله و دا ست دین دی بل بغیر پازر مو صرف خالص قران د الله کتاب بیانو د دسه مقصد دی احادیث رسول الله کته غرزوا موږ دانه قران بیانول قران چې د بعض زینو کې د قران تفسیر قران په خپل کړي دی تفسیر القران بالقران او تفسیر القران بالحديث تفسیر القران بقول الصحابي تفسیر القرآن باقوال التابعین و تبع تابعین دا بکے نو کلا کلا قرآن کریم یفسر بعضه بعض بیوزے کہ قرآن د بعض ځای تفسیر کړي دی نو چې کم ځای کې د قرآن لکه د یو لفظ تفسیر په بل ځای کې کړي خلک باغی باندې نور کی خبر ته ضرورت نشته قرآن خپل تفسیر کړي دی بعض ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات تفسیر کړي وي تفسیر به کړي وي بس د نبی صلی الله علیه وسلم تفسیر کافی دی بعض زیب داسې زیب مشکل چې پاغه باندې بچا تفسیر کړي وي صحابه کرام قول به موجود وي اغه لراشه د نن زمانه مولا بکینی دا ته چې کم تفسیر کې دا ما ته خدای ستا تفسیر چې ته د پیغمبر تفسیر نه مانی ته صحابه ستا تفسیر زنه مانه دا د خلق خپل بس د خپل خېټي بڑا سے روباسي په خپل باندې بمیدا کې گیس جمع شوی دی روباسي خلق لچیره بس مونږ قران بیانو قرآن بیان کا خدا حدیث رسول الله خیال وساته د علماو چې دا دومره مشقتونه تکالیف به تیر کړی دي دا علما چې ټول چې جیلونو کې مړ شوی دي شهیدان شوی دي ولې دای چې پس مکه باندې چا سلام جواب خود دې د قرآن د بیان د وجه سلام جواب خود دې د قرآن د بیان د وجه نه او صحابه کرام مبارک خپل خلبه هر سړی کنټرول ساتي ولقد عف الله ما ورته معافي کړی دا د نن زمانی مولا وکینی په صحابي بلعن تعن کوي